د خوب په باره کې 3 پوښتنې سوي دي. انعام کاکړ پوښتنه کړې ده په خوب کې ژړا کول د دې څه تعبیر ده؟ او روح الله پوښتنه کړې ده په خوب کې میلمانه لیدل د دې څه تعبیر دی؟ او عبدالستار ورور پوښتنه کړې ده په خوب کې جوار لیدل د دې څه تعبیر ده؟ نو اوس به راسو د دغه درو د خوبو تعبیرونه به وکړو. انعام کاکړ پوښتنه کړې ده په خوب کې ژړا کول د دې څه تعبیر ده؟ یعنی په خوب کې ژړا کول، په خوب کې غمجنه کېدل د دې څه تعبیر ده؟ نو اوس به راسو جواب ته. په خوب کې ژړا کول یا غمجنه کېدل دا د خوشحالي په معنا ده. علامه کرماني رحمت الله علیه فرمایي په خوب کې ژړل تعبیر خوشحالي ده او د الله جل جلاله له طرفه دغه انسان ته بخښنه ده. او دغه رقم روح الله ورور پوښتنه کړې وه په خوب کې میلمانه لیدل د دې څه تعبیر ده؟ نو دې جواب ته به هم راسو. په خوب کې میلمانه لیدل د رزق د زیاتوالی او په کور کې د برکت نښه ده. که میلمانه خوشحاله وي دا د دوی د ښکارندویي کوي چې ستاسو کور ته به ډېر زر یو ښه خبره یو ګټه ورسیږي. تا میلمه کور ته راوستلی ده او میلمه درڅه خوشحاله ده، نو دا د دې علامه ده ستا کور ته به یو ښه خبره او ګټه ورسیږي. که ستاسو کوم نږدې کس مسافر و یا له تاسو لرې وي په خوب کې د میلمه لیدل د هغه د بیرته راتلو علامه ده. که په خوب کې میلمانه راغلي وي او په کور کې حامله ښځه وي امیدواره ښځه وي نو دا په دې کور کې د هلک د پیدا کېدو علامه ده. او دریم خوب چې عبدالستار پوښتنه کړې وه په خوب کې جواري لیدل د دې څه تعبیر ده؟ نو اوس به راسو جواب ته. په خوب کې جوار لیدل نو دا که هغه شنه جوار و نو الله جل جلاله به دته کامیابي ورنصیب کړي، او که چیرې دی د جوارو فصل وویني نو الله جل جلاله به دته ډېر مال ورکړي. که چیرې یو څوک په خوب کې جوار خوري نو دا په معنا د واده کولو ده. او که چیرې یو څوک مریض و، بیماره و او دی خوب ویني جوار خوري نو الله جل جلاله به د ده مریضي ختمه کړي. الله جل جلاله به دته روغ صحت ورکړي. مثلا یو سړی ناجوړه و، بیماره و، نو د جوار په خوب ولیدو، دا جواري یې خوړل، نو د دې تعبیر دا ده چې الله جل جلاله به دی د دغه بیماري څخه خلاص کړي، الله به روغ صحت ورکړي.